د غلا شی اخیستل حرام دي، یعنی د غلا شی اخیستل نه ده جایز. که د هغه موبایل وي، که هغه موټرسایکل وي، که هغه یو داسې بل یو موټر وي، او یا د ټاور ډیزل وي. نن سبا دا ډیر دا کار په شروع سره روان ده. دا ټاور والا دا چوکیداران یا پیرهداران یې درولي وي، ملازم یې ورته درولي، هغه ته خپله تنخواه ورکوي. هغه بیا دا ډیزل ځین پټوي د دې ټاور د مالک څخه، بیا دا ډیزل په غلا یې خرڅوي. داسې خرڅول حرام دي، او که څوک دغه ډیزل ځین اخلي هغه هم حرام کار کوي، هغه ته هم حرام دي. نو دا ډیزل یا پټرول چې پټوي بیا یې په غلا خرڅوي، داسې کول جایز نه دي. خرڅول هم حرام دي او اخیستل هم حرام دي. له داسې کارو څخه باید موږ او تاسې ځانونه وساتو. داسې شیان اخیستل حرام دي چې چاته معلومه وي چې دغه شی د غلا ده یا د غصب مال ده، یا دغه مال به اصلي مالک په ناروا توګه ترلاسه سوی وي، اخیستل حرام دي. هغه که هر شی وي، ستا ته دا معلومه وي چې دا شی د غلا ده، خو تا ته جایز نه ده ستې واخې. اوس که چیرې تا د غلا ډیزل یا پټرول دې رانیول، او بیا دغه ډیزل یا پټرول په بس کې واچې، یا په موټر کې واچې، یا په مثلا په ټکټر کې واچې، بیا دغه ټکټر چلای یا دا بس چلای، داسې کم ګټه دا ټکټر کوي، کم ګټه دا بس کوي، دا ټوله دا ګټه دا نفع ټول حرامه ده. ولې؟ تا دا ډیزل لا په حرام په طریقه ورته رانیولي دي، ځکه دا ډیزل د غلاو تا دا واخیستل، بیا دې په ټکټر کې واچول، یا دې په بس کې واچول، یا دې په ګاډي کې واچول، بیا چې دا ته چلای نو په هغه کې سواري وړې، یا ته یو کار پکې، نو هغه څه نفع په دې ډیزلو تا ته میلاویږي، دا ټول حرام دي. له دې څخه باید موږ تاسې ځان وساتو. که هغه هر شی د غلا وي، که کپړی وي، که موټر وي، که موبایل وي، که ډیزل وي، که بل یو داسې شی وي چې هغه شی د غلا وي، باید موږ تاسې ځان وساتو. بعضې کسان دا سوچ کوي چې یاره ما خو د غله څخه دا شی نه ده اخیستی، بلې و د غله څخه واخیستی، ما له هغه بله سړي څخه واخیستی. خو دا شی که تر لسو پورې دا شی تر لاسه ولاړ شي حرام ده، که تر شلو کسانو ولاړ شي حرام ده، که تر 150 ولاړ شي، که تر 40 ولاړ شي، حتی چې تر 1000 کسانو ولاړ شي، چې دا شی تا ته معلوم وي چې دا د غلا ده، 1000 کسان یې واخلي او له 1000 کسانو بعد ته راسي دا شی اخلي، بیا هم تا ته حرام ده. له دې څخه ځان وساته. په حدیث کې هم راځي، په حدیث شریف کې راځي چې د غلا شی اخیستل حرام دي. بل چې څوک د غلا شی اخلي هغه هم غل ده. نو د غلا شی ولې اخلي؟ نو ځکه دا په دې کتابو کې راځي، دا کم د مسله چې دا چې د غلا شی اخیستل حرام دي، دا په دې کتابو کې راغلي دي. مجموع الفتاوا صفحه نمبر 322، فتاوای شامی جلد نمبر 5 صفحه نمبر 98، رد المحتار على در المختار کتاب البیوع صفحه نمبر 301 جلد نمبر 1، فتاوای محمودیه صفحه نمبر 86. دا په دغه کتابو کې راغلي دي چې د غلا شی اخیستل جایز نه ده، د غلا شی اخیستل حرام ده. که د غلا شی دی واخیستی، په هغه کې دې ګټه وکړله یا نفع دې وکړه، هغه هم درته حرام ده. نو باید موږ تاسې له داسې شیانو څخه ځان وساتو. په کتاب کې راځي وایي چې خالي ستا شوبه ورباندې راله، ستا شک ورباندې رالی، ستا په زړه کې دا خیالات رالی، یا دې په دماغ کې دا سوچ رالی چې دا شی ما خیال د غلا ده، هم بیا نه اخلې. څه معنا؟ ستا ته معلوم وي چې دا شی د غلا ده، بیا ته اخلې. ستا ته معلوم وي دا شی د غلا ده، تر 1000 کسانو تر لاسه واوړي، بیا نه اخلې. د دې کارو څخه ځان منع کوي.